أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شپږشتمه سپاره سورت حجرات آیت نمبر 11 والے آیت نمبر 13 پورے. دین مخی آداب د معاشره دایو خودل مومنانو کو تاسو ته څوک فاسق سړی خبر راوړي دای تحقیق کوای بغیر تحقیق نه وردانګ ایمان چا په خبره اعتماد مکوای ذکا فتصبحوا على ما فعلتم نادمین که نقصان مورسو داغه په وینا باندې په خپل کړو و بیا ستومانه چیرې ما ولې سوچ نه کړې دې پتا سو کې نبی علیہ السلام موجود دي یا نبی اسلام حدیث مونږ ته موجود دي کچره تاسو نبی علیہ السلام تاسو ډېر خبره منلې وې نه مشقت کې پرې ہوتے وې به صحابه صفات بیان کړل چې الله تاسو دې لپاره منتخب کړی ہے ته د ایمان تاسو په زړه کې مزین ګرځولې کفر فسق عصیان د تاسو لپاره بد ګرځولې به بل ادب ذکر کو چې دعا مسلمانانو کې دعا قومونه په جګړې دای میاس کې اخلاق وای او بیا به یو ذاتی کی په بل باندې نو تاسو د ظالم ملګرتیا مکوای د مظلوم ملګرتیا کوای حتا تفیع الی امر الله تراغه پوره داغه ظالم مخالف شه تفسو بوج الله حکم دی غاړه نی خودي او چې کله راو ګرځي غاړه کې کو نو پاس دی هو بینهما بالعدل بے انصاف هوګه مومنان نورونه دي او د دې په میاس کې کنا چاقی راشي میاس کې روغه کوای د الله نه یرا کوای او دا روغه کول لا سبب د رحمت ته پتا زو برحم وشي. نن سبق کې بل ادب ذکر کی چې معاشره کې اتفاق او اتحاد پر سرازي په چيو بل پورې خاندان کې یو بل تسپک نه ګوره څوک په بری څوک په خطې څوک په چيتي څوک په دنګي څوک په پلني څوک په نری څوک په مالداري څوک په غريبي څوک په اعلی نسب والی څوک په ادنى نسب والی خو ټول د یو ادم او د حوا به بچی دي نو یو بل پورې خندا مکوای دا سبب د نفاق ته دا سبب د اختلاف ته ډول پسې بس پکې منوای به خاص کر د خود قوم کې خزر نه له خود ځان ذکر کې خود کې دا ډېر زیات ته لیشتینه کړه دا پلانکیر او دا پلانکیر ټول جګړه د خود د لاس جشتورو دي منګم د خود نه متاثر یو بیا د خود خبر لاوا ورکو او بیا مستو بیا خپایو وګور الله لا يسخر قوم من قوم کې خود داخلي دي یو قوم د بل قوم پر خاندان کې نه کې خزر نه سلیم داله خو ورپسې ولا نساء من نسائنا خزر په خود پر مسخره نه کوي خندا دي نه کوي دا ولې خود کې دا عادت او توار ډیر زیات دي او کېږي شي الله وایي چې ته بچا پورې خان دی اغستانه خي خاندموي بیا بل ادب ذکر کوي یو بل باندې بدنامي ملګوای دې سره نفاق پیدا کیږي اختلاف پیدا کیږي یو بل ته غلط نمونه مالے لا تنابزوا بالالقاب غلط نمونه سره یو بل موله بیس الاسم الفسوق بعد الايمان دا ناکار نوم دی ناکار ګناه رسول ایمان وروړو نه
بیا کله نه کله سړی وي دا زما ګمان داسې چې دا خبره به کېږي ښځې ورته وایي زه د انده دا خبره کومه د ګمان ته ښځه انده وایي زه دا انده وایم چې دا شی به داسې شي وي انده دا انده خو ړوند دی وړوند اندازه ته وړوند ته وایي که نه یعنې پړندو یې وایم چې دا چل به شي چې پړندو یې وایم نو په صحیح ولې نه وایم الله وایي اجتنبوا کثیرا من الظن ګمانونه ډېر مه کوئ ان بعض الظن اسم بعضی گناہ بعضی گمان دا گناہ دا گوره جاسوسی مکوئے دا یو بل غیبت مکوئے دا غیبت تشبیه اللہ ورکڑی دا سی دا او تاسو رور دے او مڑ دے تاسو رور دے او مڑ دے او تاسو غیبت کوئے دا سی چی مڑ رور دے او تاسو گوئے خورے پا کرے تمو چرے بانگو نا خورے بیا دا اختلاف تختمول دا بار اللہ پرمولا وزکڑا چی انسانانو یا ایوہ الناس زیاد پا دور کری بوالو یا ایوہ الناس اے رڑا خیلو اے توان خیلو اے بوچھوڑو میاگانو پیرانو مولانو نور جلال خیلو چی سونا کمون بکے سونا خلق چیئے اے خلقو انا خلقناکم من ذکرن و انسا ما تاسو دم ذکر و مؤنث نہ پیدا کریے دا آدم و دا حوا نے پیدا کریے وجعلناکم شعوبا و قبائلا تاسو میں خاندانونو قبیلے گرزولیے صرف بارہ میں گر لے تعارفو صرف یو بٹ پی بوجھے در کمی مالے سر دے در کس چم دے در بر چم دے در پسارہ کو دے در شکے دے در شہید آباد دے ان پر کسی فرق نشتا یو انسانانی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فخرمک وازو پختونی ما فخرمک وازو پیری ما زمیاء ابن سازا دے ما نا دا اللہ پر نیز کے دا اللہ پر دربار کے دا ٹوننا بہترین اکرم سوگرے اتقاکم شاید اللہ نزیاد تیری گی لازی خبری نہیں مونگ ٹولو خلقو نصبون تا ڈڑی والی دی زی پختونی و ڈڑ اختوالی دا شریعت نصبون نمانی خبر من بطع بیہی عملو لم یسر بیہی نصبو کم سڑے چا عمل رس چکڑے نصب آغا نا دیوڑان دیکھڑے خواہ نصب نا دیوڑان دیکھڑے نوئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا یسخروا قوم من قوم مسخرے دن کے یو قوم پبل قوم پورے قومون دی کنا منگل تا قومون نبی جنو منگل تا محلی وایو بڑا بیر والا کندی ہوئی تا کندے پلانے کندے پلانے کندے او که کرک بنو دلائن اغیوی دا ولی خیل لیو ادی خیل لیو پلان کی خیل لیو دا خیل نوی پوشی تاسو کتاز میاخان تلانی پا دی میاخان کے هم کرنا کرد ڈاک والا قطاشی نو دل تراشی اغیستر محل الو خیل لی کلی دا الو خیل ناغالو والا خد دل تراشی نو ناغا دا میاخانی خو الو خیل بکی محل دا نو الو خیل بکی دل تراشی بکی مسخرے دینے کے یا قوم ببل قوم پورے تمسخر ستوئی مذاق اڑانا کسی کے پیچھے ہنسنا خرید تیری کنا اوقات دی پورے اسان یکونو خیرا منہم کی دیش اگوی ددوین غورائی کی دیش دا کم قوم جو پورے خان دی کنا اپچا پورے خان دی کی دیش دی غورائی اسان یکونو خیرا منہم کی دیش اگی غورائی ددوینا ولا نساء من نساء خاندان نے کی خذ پنور خذ پورے دلشتي نکدا ادا کا مسئلہ دا کوم ویو دا کا مسئلہ نہیں دا بعضی خبر داسې دي چاغا زند پختون په معاشره کې کنزل دي کم اصل دا یعنی اصل کم دی کمزور دی لګا هندوانو کې کنه شو در دی او پلانکې دی او پلانکې دی پختنو کې انداسي نو کم اصل چوس چادرې کم اصل ماته ګوروي کم کنزل کړی دي یا یو سړی تاوي کمکلا نو تاسو جګړه کې نو اکثر وته چې ستا عقل لک کم دی یار کنه سنو وسرتا او کو دا چې ته کمکلې نو به زو جګړه کوي څه ته کمکړي ځنه ته کمکړي او کو دا وته چې یار ستا عقل لک داسې کمزور دی کم دی نو سنو وي بیا پوه شئ وختون معاشره کې د باندې خبر ده چې الټا ګرځېدلې دي زه کنا دا چې استادان سره موږ ته وایو موږ خبرې بعضی غلطي دي پښتانه وایي چې هغه چرګ سونه غټيږي نو زه د دې په څیر خبره کوي زه ته هم د لګ مهذب کې
چې سونه چرګ غټیږي نو اگې کچیږي تاسو دا څه وایي کنه چې اگې کچیږي دی بل تر تلل شي نو مهذب الفاظ خي خبره پوه شي ولا نساء من نساء خندا نه کې خدای په خود پورې دا چیتر او دا دنګر او دا پلن او دا نریرا خدای اکثر ټول پدې کې راغی او پدې که چاتری وي چې ته چیته او جنې تری وي چې ته بوډه ښکارې نو ټول جړې ورمته بوډه وې دي از بوډه ښکار په عمر ډېر ځات خپکی خو دا مسله شته پوه شو کنه او خاوند د خان ته چیته نو بس هغه بیا دنګ ته دنګوالي ته ختمه کی ته دنګ به چې ته خو ته خپکی او دا راغي احساس کم تری ده خبره پوه شو کنه نو خنداګانې مکوي خزیره په خود پورې خندا نه کوي اسا یکنا خیر منهن کی دی شیغي غری د دوینا ولا تلمزوا انفسکم بدنامه ملګوي په یو بل باندې په خپل ځان بدنامه ملګوي سمانا انفسکم باندې یو بل باندې خو چې ته په بل رول بدنامه لګې نو هغه کوشش کوي چې کمزوري بنی سي به پتا لګي د کمر پس بیا ډون لګي چورګه 10 چل کړي دي او نو کو څه سره دغه ته میلاو شو راکو ته میلاو شو کنه اشاره ته میلاو شو به خبر شي نو الله څه کوي ولا تلمزوا انفسکم مداغنا مداغدار کوي یو بل لرا یو بل مداغدار کوي ولا تنابزوا بالالقاب مولا یو بل په غلط نمونو سره چو او لوړه خبر پوه شو کنه دنګ موتی لوړه او چیتا او دنګا یاد دینه مخکې چې کوم کسان يهوديانو یا عیسایانو یا سیکانو او هغه مسلمانان شو او ته او سیکا خبر پوه شو کنه او هندو نه لا ولا تنابزوا بالالقاب دا سينو بیا مال بس راغله یار کنه هندو ته پر خو دي مسلمانان تر هغه ته ورې چیړي او یا مو پښتانه چې د ټر نه کوي دوی دا دوان دي سړیا هغه ساړي دوان دي معمولی هغه به کګي متیا جو کې ویلای ځړانی دوان دي نه لای ولا تنابزوا بالالقاب مال یو بل تا غلط نمونه معاشره کې بګړه راځي او راځي پکې کنه راځي پکې او اوس باندې داسې نمونه چې هغه یو د اسم موږ په ګرامر چې خایو کنه نو یو د بناوټ په لحاظ سره د اسما قسم نوم ذکر کو یو دغه سره کو د معنی په لحاظ سره د معنی په لحاظ سره د اسم دو قسم دي یو اسم معرفت دی یو اسم نکره دی خبره پوه شو کنه نو د اسم معرفت بیا قسمونه دي یو اسم علم دی یو اسم ضمیر دی اسم موصول دی یو اسم اشاره ده خبره پوه شو نو بیا د اسم علم چې دی پنځه قسم دي پنځه دي لقب دی خطاب دی عرف دی کنیت دی او تخلص دی پوهیږي نو کله کله تخلص استعماليږي کله عرف استعماليږي کله کنیت استعماليږي کله خطاب استعماليږي کله لقب استعماليږي لقب چې دا صفتی نوم دی صفتی نوم دا په معاشره کې لکه د ابو بکر خپل نوم جدار صدیق وته وي صدیق دا غوښنه استعماليږي یو کنیت دی او یو لقب دی د ابو بکر صدیق دا ابو چې په کوم نوم کې ابو او ابن او بنت استعماليږي ته کنیت وي ابن سینا ابو عبد الله ابو بکر خبره پوه شو کنه ابن بنت مریم وغیرہ وغیرہ دا چې دي ته کنیت وي ایو د صداقت توجنه د صفت توجنه چې کوم یو نوم مشهوري هغه ته لقب وي لکه صدیق الفاروق دې څه وي دا لقبي نومونه دي یو چې د ګورنمنت طرف نه داته میلاوي اعزازي نوم چورته مونږ وایو چې یا ګورنمنت درکې چې تاج العلماء پوه شو کنه او سر سید احمد خان ناصر پکې راغی پوه شو شمس العلماء د حکومت طرف نه یا د جرګې طرف نه یا د کړي طرف نه اعزازي نوم ایت سوې خطاب وي ایت سوې خطاب وي او چې کوم په عرف باندې بنای عرفي نوم چوته وي خبره پوه شو لکه څوک دا میټا خان نه خو لکه احمد خان نه خلکو ته میټا خان وي یا حضرت الله چنګن ورته وي امیر الله دین بوجای ورته وي او شیخ محمد اکبر دین پیسکوري ورته وي دي ته سوې دا عرفي نمونه دي
تی به پرسونه پیژنې شل پیری حضرت الله خلق ته یاد کو ته حضرت الله مونږه پیژنو خو دې کوم کې چاته وي حضرت الله پیژنې نه پیژنې تک چنګن باندې پیژنې چنګن په خپل باندې نه خبر کیږي اوس کو سړی چنګن ته چنګن وي حضرت الله ته چنګن وي نو دې باندې ګناه نشته الله ولا تنابزوا بالباق دا پکې راځي خدا فقهاو دا لیکلي دي مفسرینو چې کم نوم باندې هغه سړی نه خپه کیږي لکه چنګن څنګه وانډي دي نو به کوټي ته کاتو نو او به دربیر چې وګه د आवाज به کوئی چنګن کوټي ته خيږي فنا شي په خپل به چنګن کوټي ته خيږي په خپل وې شي کنه نه پدې نه خپه کیږي نو چې کوم اورپینو مونږ دي اورپینو مونږ نو پاره باندې او یو تخلص ته په تخلص هم شاعر نه خپه کیږي چې کوم شاعر په اخیری په نظم کې په اخیری کړه کې کوم نوم استعمالي ناغه د تخلص وي لکه سو غالب مرزا غالب شو او التاف حسین حالی شو لکه حلیب شو وغیرہ وغیرہ اقبال شو نو دې ته سوې دا د اسم دی نمونه دي خو هغه باندې کوم خفغان نه نو هغه باندې استعمال باندې دا جایز دی خو چې کوم باندې خفغان به راکی ناغه نوم با ناخله ته چې دا نوم ماته ناخله اوس دا کونیت زمون په پښتنو کې نشته د عربو کې اریوشته خبره پوه شي کنه ولا تنابزوا بالالقاب مولا یو بل را په غلط لقب نصرا بیسر اسم الفسوق ناکار نوم د ګناره بعد الایمان رستو د ایمان راوړلو نه چې ایمان د راوړل د ایمان اصول زکا چاته غلط نوم ماخلا ومن لم يتوب چاجه توبه ونستلا فاولئک هم الظالمون نو دا کسان دي ظالمان معاشره کې بګړاو پیدا کوي کنه ظالم معاشره کې اتفاق پیدا کوي بل ادب ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا كثيرا من الظن ځان بچ کې ځان وساته د ډېر ګناہوں نه ځان بچ کې ګمان مکوئ ښا په دې ګمانونو باندې علامه دمیری واقعا لیکلی دا هغه وی زه یو پروګرام کې ناستم او ما د وجنه تاسو کړو هغه ما واده کړو دا بل چان خو خوا نو پروګرام کې ناستم زما د خزي ګوته غاچولې و ما د خزي ګوته نو هغه ما ته مخامخ کې ناستو زما د خزي ګوته ما ته مخامخ کړه نظر روڑے نه پاسې دم بیچاره ما خزم پوسل خانه کې و چاړم پس واغسته پوسل خانه کې میلا لکړه ځکه یو خو مې ګوته ولیدله یو ګمان بیا چې نام نو بل پکې بل دلیل په ثابت چې پوسل خانه کې دا جو بس ټینګ نشوم حالانکه هغه سوا هغه تبا خزي پوسل خانه ته ضرورت نو پل کالی بار پر جونګه کې خودو چې بار په کاسه کې خود نو کارګر هغه ګوته هغه نه پور تکړه چې پور تکړه نو هغه دغه سړي مخې ته وګرځوله هغه واچوله نو به هغه ته یو اشاره غونډه وکړه چې ستاره خزه ګوته ما سره تا کړی د تعلق ما سره دی ناغه اوچ پنا کې خزاله لاکړه الله وی اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم خبره پوښي ګمان نه مکوي خزم دا ټول کورونه چوران دي په ګمان نوران دي زه د اندوم دا خبره بداسي خبره پوښي زه یو مسله ته چا بوتره ما وتراش استاد مون غریبانان یو او ما دا انګور چې دا غوړی پټي او دا غوړی پټي پلار کړی وړي خیر چې ما دا غیبه تاسو خبر اخلاص کړه کمیس را ترويستو دا کمیس ته ودا ورداتي په ګوته کې وړي دري او کمیس ټوس ښه کړی مې ټیک تور غزو استاګې نه تاسو کومه ځای نه تاسو کومه ته استاد جی غوړي باندې زه کوم په غوړو مې نه پټول غوړي زمانہ واولې دل چې واولې دل نو ما د خاون جامې راواغسته هغه غوړي مې په پاک کړې جامې وراغه هغه مې په پاک کنه به مې ځان سره په دې خپل جامو کې خوشالته به وینځم را به وړم ځان سره مې چې شر ونشي په دې باندې خبره پوه خبر دا غي صحیح وکنه صحیح وا ولیکن د تا دا غي ګمان دا چې دا غوړی په ګوته کې وړل جاته وړي درې دین جامې الکه دې ته وګوره چې هغه کول نه بخپل جامې به ښه شي وند خاون کمیس خو نه ښه کېده ته خاون په جامو دا غي څه کول په خبره پوه په هغه کې طلاقونه واقع شوې دي خو دې تری دي پکې وره په ځان پوهه کې دا ګمان الله وی معاشره کې امن راوالا په معاشره کې فساد ختم کا په معاشره کې اتفاق راوالا انګور سره اتفاق راوالا پوش واخیر انګیان نه یو بل سره اتفاق راوړي ګمان نه مکوای چې حقیقت یو څه حقیقت خبره کوي حقیقت او دی وجنه د یوسف علی السلام په واقع کې تیر شوی دي چې یوسف علی السلام باندې بدنام ولګی دا پوتی پار او توي ها
لکه تا نه ما خس درا چې هغه نه نه دې ما ته لاس را چوري دي اوس دغه نه کې دې غلام دی دې بغاګن نه کو لیکن فقها کی مفسرین دي کې چې دې بغیر نه پاتې کېده که غلې پاتې شي دا شی په ډان دی بیا دوی 400 چې کوي خو مسله دا ده مسله دا چې ما ته دې لاس را چوري دي نو تاسو اختیار یې ځای نشم کولی خو مسله دا چې ما ته دې لاس را چوري دي پوهیږئ په خبره نو کله نه کله به ګورم داسې مسله وکړي خبره به وکړي چې خبره داسې نه ده داسې ده نو زمونږ خلک څه وایي وګوره دونه ژبه پورې ده دونه ژبه پورې ده ګس ژبه پورې ده ګس ژبه نه ده که نه یار دا خو مسله جګړه جوړه ده جګړه سټارټ کېږي نو چې جګړه ختم شو حقیقت ته بیان کړه بس غلی شپې خبره ګمانونه مه کوه او دې ګمانونو ملکونه وران کړي دي نه الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کې د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم یقینا بعض ګمان ګناه ده ولا تجسسوا اکثر نه مکوئ دی بل اکثر نه مکوئ کور کې یو بل ته وخت دي دي سوي او دي سوي کوي خپل خبره کوم خپل خبره کوي او ها البته حکومت لیول باندې تجسس جایز دی ها چې سړی حکومت جاسوسان مقرر کی دشمن سوي دای حالت معلوم کې نبی اسلام علعین ان دي تعین و نو می خو درې دا به عین منستر کو ته ډوند لګوا چې څوک سکي دا نبی اسلام مقرر کړی په مکه والا خلاف خبره پوه شئ نو هغه کېږي خو معاشره کې دلته خو د معاشري اصول بیانوي آداب بیانوي په معاشره کې په تجسس سره بدامني راځي تجسس مه کوه ولا تجسسوا اکثر نه مه کوئ ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نه کوي بعض ستاسو نه د بعضو غیبت حدیث پاک کې راځي الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه سخت ده لوی ګناه ده حالانکه ګناه کبیره کې غیبت نه شماره نه رشمه د تکیدا څنګه نبی اسلامي چې الغیبت اشد من الزنا او زنا په کې شمار د په ګناه کبیره کې بھائی حد دی رجم دی دوری دی په خبره پوه شئ کوړی دی په او غیبت نشتا لیکن دا ولې نه علامه تنظیم الاشتات لیکي د حدیث لاندې وی ګوره غیبت داس یو شی دی کنه زنا ګناه کبیره ده خو انسان یو داسې سټیج ته ورسي چې د تر زنا اسباب مهیا شي دی به نشي کولی دی بوډا شي دی ورزيږي پوهیږي به خبره او غیبت کړه د خپل قبر ته ځوړن دی کنه په قبر کې پرتی خو چې د خپل چریږي نه لګي په بل پسې دي ته غیبت وای او غیبت په سړی پسې پشي شاده هغه بد ویل یو سړی پاسې نبی اسلام دوی چې کاوزه چې سوي مدا کو باغ کې نو بیا نو خو غیبت دغه توي کنه چې باغ کې شتا او کو پکې نو وتی وینو فقط بهته ته به بهتان لګاو چې خبره به وسړي کې نه او تی پسې کې انده خو بهتان دی دغه لوی ګناه را خو چې وسړي کې خبره شتا او تی ذکر کې شتا او څه کار دی دي ته وی غیبت او دا سړي بوډا شي کنه بوډا چې هم بین کوي دیو چې نبی اسلام وی الغیبت اشد من الزنا خبره پوښي نبی اسلام یو سفر کې روان دي او دوه کسان دي په شوکت لري خبره پلان کې کوي اوس یو خر پروت دی خر او هغه پړسیدل په ګرمه کې پړسیږي نه د خپل تختی دي نو نبی اسلام دي کوشه دونه دا شی واخ شوه هغه جیبت الحمار اداغه مردار خر لګو خره ته غیبت کوي خبره پوښي کړه غیبت بیا ګوره په حالت اکراه په حالت اجبار کې چې سړی مجبور شي ناچار شي نو سړی حرام خوړی شي مردار غوښه خوړی شي خو یو سړی وګی شوی د ډیر زیات حالت استراری تر رسیدلی غوا مړه پرتره خره مړه پرتره خره خبره پوه شو کنه او انسان مړ پروت دی نو اسی طبیعت کماری چې کم سړی جایز درې وانه دي حالت استراری دی غوا مړه پرتره خره مړه پرتره او انسان مړ پروت دی نو دې بو یار دا غوا مړه دا سره لا شوی نه پتندره مړه غوا خبره پوه شو کنه اوسو بیا عام مړ نه پروتو خپل روړ دی پروت دی خپل روړ دی پروت دی او مړ دی او تا ته وی چې را تو ورشه دین لګه خو خره شو کوي خره حالت استرار کې او به خو سو نو یو غیبت کې الله یو غیبت کې نو الله مثال کوي ايحب احدکم آیا خو یو کس تاسو نه ان دا خبره یاکل لحم اخیه چې اخري غوخه درور خپل مې تن غرور مړی ور مړ پروت حالت استراری کې
او د عام باندې نه پروتو وا پرتر اخر پرتر او خپل رول پروت او دې چوي زو زته خرمه وا شو دې رول نه دی پر کټ کوي خره نشو کوله فکرهتموه تاسو به بد وګڼئ غیلرا ډیر بد وګڼئ واتقوا الله يركوا دلانا ان الله تواب رحيم یقینا الله توبه قبل ان کې مهربان دی غیبت پسې توبه راوړله چې د غیبت نه توبه واسي زه به ته غیبت نکوم د بدعتي سړي غیبت سره د جایز دی ها سړي بدعتي دی د نبی اسلام خلاف کوي او ته چاته روانه الکه منځون د مخرب ولا کومه بدعتي دی مزه پسې مزدت تکه حال تکه ځان لیکوا تا خدای غیبت وکنه خدا غیبت سره دا جایز دی د بدعتي د فاسق یا د یو داسې کار چې هغه بل ته نقصان رسي او ته چې لکه په دې لار باندې مزه ته پوښوي چې خطرناک دي سړی او هغه مزه په دې لار تعالی را بدل کړه دا غوړي څه بدوي دا جایز دي دا سړي دا جایز دي امن لپاره دی وکړه کنه او معاشري امن اصول بیانې یا ایها الناس توبه دار چې سړی بیا باندې کوم غیبت دویم دار چې چای غیبت کړي هغه مافي وغواړي دریم دار چې په داغه سونه غیبت کړي نو په هغه مجالسو کې هغه مرغه صفاتو کې نو بدله به اخلاص شي بدله به شي اخلاص شي یا ایها الناس خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى یقینا موږ تاسو پیدا کړی د مذکر او د مؤنث نه مذکر معنی من آدم و حوا د آدم علیه السلام او د حوا نه وجعلناكم شعوبا امن ګرځولې تاسو خاندانونه وقبائل او قبيله فقبيو قبيله کې بیا زوستو خاندانونه نه لتعارفوا دیر پاره تاسو به یو بل پیژنې چې یو بل پیژنې الکه کم سلیمو د کوس چم سلیمو پوه د بر چم سلیمو کم ممتاز نری ممتاز که غټ ممتاز نو نری ممتاز وای کوم وای کنه وای او غټ ممتاز داسې لتعارفوا چې تاسو به یو بل پیژنې ان اکرمکم یقینا ډیر عزتمن تاسو نه عند الله د الله پنيزو اتقاکم ډیر متقی تاسو نه دی پوه شئ کنه چې څوک د الله نه ډیر یریږي هغه الله په دربار کې ډیر عزتمن دی ان الله علیم خبیر نو سړی با اسی وسقته جوړ کړی پټکی به جوړ کړی لکه وختي ګودي خان به ماته کیسه معلوم کړه وی یو ځای کې ما خام بانګوي خلک وی چې را جمع کو سوکشته نه بده کې خټه ټراغه په اسپانې سورو پټکی والو بیا غوښتي چې استاد جی را کوشه ما خام مازه ته وړاندې کړو مکه شنو چې مکه جو پټ یو کور ما خام بوزو پوهیږي چې سلام وګورئ خلکو ته استاد د موس خو پته زنه چې د مولا عالمان نه تاسو نه کوي او یاسته او په مخه ته لاړ اوه کنه نو بای سړی دغه تم وزکته و چې پټکی والی او ګیره پری خو دي چې زه متقیما نه الله ان الله علیم خبیر یقینا الله پارس پوهه دی خبردار دی پوه شو کنه ستا پر تقوا پوهه چې پټکی لري پاس پټکی وای تقوا نه راځي تقوا د الله نه په خو په الهی باندې راځي چې تر الله نه یریږي د حلال او د حرام تمیز د سره خدي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم مسخره دینه کې یو قوم بل قوم پورې اسا یکونو خیرا منهم کی دی شاغه قوم د دینه خیم ولا نساء من نسائنا او مسخره دینه کې خدي په خود پورې اسا یکون خیرا منهم کی دی شاغه د دینه خیم ولا تلمزوا انفسکم مداغدار کوي یو بل لرا ولا تنابزوا بالالقاب مول یو بل په غلطو نومونو سره بیسل اسم الفسوق ډیر بد دي نوم د ګناه بعد الایمان رستو دا ایمان وروړو نه ومن لم يتوب چا چې توبه ونی سره فاولائک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان یا الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان پټ ډکه ډیر ګمانونو نه ان بعض الظن اسم یقینا بعض ګمان خو ګناه ده ولا تجسسوا او اکثر نه مکوي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دنه کې با استاسو نه د بعضو ایحب آیا خوخی احدکم یو کس تاسو نه ان دا خبره یا کلا چې اخري لحم اخیه وخدر اور خپل مې تن چا غرور مړی فکرهتموه تاسو دا خبره ډیره بده غنه وتقوا الله نو ير کوي د الله نه غیبت مکوي ان الله تواب رحیم یقینا الله توبه
توبه قبل ان کې مهربان دی یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکر یقینا ما تاسو پیدا